قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. الله تعالی قدیم دا بغیر د ابتدا نه او الله تعالی دا به همیشه وي بغیر د انتها نه. یعنی که څوک نو الله تعالی بیا هم او چې څوک نوي الله تعالی به بیا هم وي. صحیح مسلم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو روایت موجود ده: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء. اے الله ته داسې اول یې چې تا نه مخکې هم څوک نه و او ته داسې اخر یې چې تا نه بعد به هم څوک نه وي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله بیان کړي دي چې داسې ذات یې اے الله ته داسې ذات یې چې تا نه مخکې هم څوک نه و او تا نه بعد به هم څوک نه وي. نو دې ته وایي اول حقیقي او آخر حقیقي. دا دوه قسمونه دي، یو دا اول حقیقي او یو دا اول اضافي. اول حقیقي مطلب دا ده چې په دنه مخته بل څه شی نه وي، او اول اضافي مطلب دا ده چې په هغه نه مخته بل شی کېدلی شي. او د آخر هم دوه قسمونه دي، آخر اضافي او آخر حقیقي. آخر حقیقي هغه ته وایي چې په هغه نه بعد بل هیڅوک نه وي، بس په ده باندې اختتام شوی وي. او آخر اضافي اته وایي چې په ده نه بعد بل څوک هم راتللی شي. نو الله تعالی چې کومه ده دا اول حقیقي ده او آخر حقیقي ده. په ده نه مخکې هم څوک نه و او ده نه بعد به هم څوک نه وي. په دنیا کې چې څوک نه و الله تعالی بیا هم موجود و، او چې کله څوک نه وي الله تعالی به بیا هم موجود وي. سورة الحدید کې الله تعالی فرمایي: هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الله تعالی اول هم ده، الله تعالی اخر هم ده، الله تعالی ظاهر هم ده او الله تعالی باطن هم ده. نو د دې مطلب دا ده چې الله تعالی دا اول حقیقي ده او الله تعالی چې کومه ده دا آخر حقیقي ده. چې څوک نه و الله تعالی بیا هم موجود او چې څوک نه وي الله تعالی بیا هم موجود وي.